أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. د سوره بقره درس روان دی. نننی درس د آیات نمبر 83 نه شروع کیږي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. مخکی د یهودو د سلورو ډلو بیان وشو. یو هغه ډله و چې هغه محرفینو د الله په کتاب کې به رد و بدل کولو، دا تحریف د هغو معنوي و. دویمه ډله د منافقینو و، او دریمه ډله هغه د امیانو ډله و چې د الله په کتاب باندې نه پوهېدل، او څلورمه ډله په هغې کې هغه د تعلیم یافته خلکو وه. هغې به د ځان نه خط و کتابت کولو، لیکل به یې کول، او بیا به یې د هغې نسبت الله جل جلاله ته کول، یا به پیغمبر ته کولو. اوس د دې ځای نه یهودو ته دریم خطاب دی، او په دې کې د دیو هغه بد خصلتونه ذکر کوي، لکه څرنګه چې مخکې ذکر کړل. الله جل جلاله د دیو نه وعده اغستی و چې تاسو به د الله نه علاوه د بل چا عبادت نه کوئ، د الله سره به څوک شریک نه ګرځوئ، د مور او پلار سره به ښه سلوک کوئ، نیکي به ورسره کوئ، د خپل رشتہ دارانو سره دغه رنګې د یتیمانانو او د کمزورو خلکو سره به تاسو نیکي کوئ، د هغو به خیال ساتئ. وقولوا للناس حسنا. او چې کله د خلکو سره میلاویږئ، د خپل ماتحت خلکو سره میلاویږئ، نو هغې سره په ښه انداز باندې خبرې کوئ، بد اخلاقي به نه کوئ، رد بد به ورته نه وایئ، رټئ به نه. د خپل مزدورانو او د خپل ماتحت خلکو به ډېر زیات خیال ساتئ. د منځ پابندي به کوئ، او دغه رنګې چې الله تاسو له کوم مالونه درکړل دي د هغې نه به زکات ادا کوئ. نو دیونه چې الله د دې کوم څیزونو وعده اخیستې وه، ډېر لږ خلک په دې کې داسې وو چې هغه په دې باندې قایم پاتې شو، خو اکثریت د دیو داسې وو چې هغې د دې نه مخ واړول. نو په دې آیات کې الله جل جلاله هغه ذکر کوي، وَإِذْ أَخَذْنَا، او کله چې واغېستله مونږه میثاقه مضبوطه وعده بني اسرائیل د بني اسرائیلونه، لا تعبدون، هغه وعده سوه لا تعبدون الا الله، چې تاسو به عبادت نه کوئ صرف د یو الله، یعنی د الله نه ما سوا به د بل چا عبادت نه کوئ. وبالوالدین احسانا، او د مور او پلار سره به ښه سلوک کوئ. په قرآن مجید کې چې کله الله جل جلاله خپل حق ذکر کړي، نو هغې پسې ورپسې بیا یې د مور او پلار حق ذکر کو. نو د دې یو څو وجوهات مفسرین ذکر کوي. د ټولو نه اول الله جل جلاله انسان پیدا کړی دی،
او د هغې نه بعد د انسان په دنیا کې د پرورش او د ژوندي پاتې کېدلو کومه ذریعه چې ده نو هغه د مور او پلار په ذریعه هغه د مور او پلار ذریعه ده. دویمه وجه دا ده چې الله جل جلاله انسان پیدا کړی دی د دې انسان پرورش کوي بغیر د څه عوض نه. نو دغه رنګې دا مور او پلار هم د خپل بچی تربیت کوي په دې باندې پیسه خرج کوي خو د دې نه څه عوض او څه مزدوري نه اخلي. درېیمه وجه چې الله جل جلاله انسان پیدا کړی دی خو په دې انسان باندې د دې د پیدایش څه احسان نه جوتلاوي چې ګوره ته مې پیدا کړی ما پتا باندې احسان کړی دی. نو دغه رنګي مور او پلار هم بچی پیدا کړی دی د هغې پرورش کوي د هغې خیال ساتي خو په دې بچی باندې څه احسان نه جوتلاوي چې زه تاله دام کوم او زه تاله دام کوم او ما ته پیدا کړی مې نه، بلکې بغیر د احسان نه چې کم دی نو دا د خپل بچی خیال ساتي. نو د دې وجې نه د الله جل جلاله د ذکر نه وروسته بیا د مور او پلار تذکره وکړه. وذل قربا او د رشتہ دارانو سره به ښه سلوک کوئ. والیتاما او د یتیمانانو سره یعنی رشتہ داران دي هغه کمزوري دي حاجتمند دي نو د هغو خیال ساتل پکار دي. یتیمانان دي د سرپرستی څوک نشته د خرچې کولو څوک نشته د هغو سرپرستی وکا د خرچې خیال وساته. والمساکین او مسکینان، مسکین نه مراد هغه کس دی چې د هغې ذریعه معاش بالکل هیڅ هم نه بالکل هغه خالی کمزوري خلک د معاشرې هغه بالکل کمزوري کومه طبقه چې ده هغې ته مونږ چې ورته غریبانان وایو یاره دا غریبانان خلک دي کمزوري خلک دي نو د هغه خلکو سره ښه سلوک کول پکار دي د هغو خیال ساتل پکار دي. وقولو او وایي للناس خلکو ته حسنا ښه خبره چې د چا سره میلاویږي په خنده پیشانۍ سره میلاوېدل پکار دي. دا نشي په تندي کې 12 بجې او خلک چې کم دی نو د دې د هغه ظاهري روب داب د وجې نه دې ته سلام هم نه کوي. نه، د مؤمن صفت دا دی چې دا کلم چا سره میلاویږي نو د دې به دا تندی بالکل روښانه وي دا په خندا سره میلاویږي. نو وقولو وایي للناس خلکو ته حسنا ښه خبره. واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مونځ وآتوا الزکاة او ورکوئ زکات. ثم تولیتم بیا واوړئ تاسو الا مگر قلیلا لږ کسان منکم ستاسونا وانتم او وی تاسو معرضون اعراض کوونکي یعنی الله چې د دیونه دا کم وعده اغستی وي نو دیو خپل د دی وعده نه ورستو شو دا غي خلاف ورزي وکړه او د هغه وعدونه بیا اعراض وکړو انکار ایت وکړو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې واغستا مونږ ستاسو نه مضبوطه وعده لا تسفكون چې نبتو یوي دماءکم ویني د یو بل ولا تخرجون او نبو باسي انفسکم یو بل لرا من دیارکم د کورونو ستاسونا ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکو وانتم تشهدون او تاسو پوهیدای پدی ثم انتم بیا تاسو هؤلاء خلقو تقتلون وجل انفسکم یو بل لرا وتخرجون او استلا فریقا یوی ډلی منکم ستاسونا من دیارهم د کورونو د دیونا تظاهرون او مرستم کول علیهم پدیومانی بالاثم په ګناه سره والعدوان او په ظلم او زیادتی سره.
په دې آیاتونو کې اصل کې اشاره ده دې خبرې ته چې د مدینی په آس پاس کې یو دوه قبیلې آبادې وي، یو اوس او بل خزرج و، او د یهودو په مدینه کې درې قبیلې وي، او کمی مشهور شدي نو هغه دوه قبیلې وي، یو بنو نذیر و او بل بنو قریظه و، او یو بنو قنقاع و. نو دا بنو نذیر او بنو قریظه او بنو قنقاع د دې په خپل منځ کې اختلافات دغه رنګي دا اوس او خزرج د مشرکینو کمی دوه قبیلې شوي، نو د دې په خپل منځ کې اختلافات د جاهلیت دور او دشمنی وي، نو دیو به د یو بل سره جګړې کولې، او دا اوس او خزرج چې نو دا د دې بنو نذیر او بنو قریظه حلیفان، یعنی د دیو بیا په خپل منځ کې د یو بل سره دوستی و. د اوس د بنو قریظه سره و او د خزرج د بنو نذیر سره دوستی و. نو د دیو به چې کله په خپل منځ کې جګړې وي، نو دا یهودیان یو به د یوې ډلې سره ملګري شو، بل به د بل سره ملګري شو، بیا به یو بل سره جګړې کولې. نو دیو ته به چې دا خبره وشو چې ګورئ ستاسو په کتاب په تورات کې دا دی چې د یو بل سره جګړې مه کوئ، د یو بل وینې هغه په ناحقه باندې مه تویوئ، او یو بل د کورونو نه مه وباسئ، بې دخله کوئ ما. نو دوی وی چې مونږ ته پته ده چې مونږ دا کوو، خو دا مونږ د دې بلې قبیلې په ضد باندې چې کوم دی نو د دې سره مرګستیا کوو، ځکه چې دا زمونږ مخالف دي. نو د دې وجې نه مونږ دیو سره جنګ هم کوو او دیو د کورونو نه وباسو. بیا دویم کار په دې کې دا و چې کله به دیو ته جګړه به یې کوله او په جنګ کې به څو قیدیان جوړ شو د بنو نذیر نه یا د بنو قریظه د یهودیانو د قبیلې نه به چې څوک هم قیدي جوړ شو او دیو ته به رالی، نو دیو به بیا داسې وکړه چې په خپل منځ کې به یې چانده وکړل او د هغې فدیه به یې ورکړل، هغه خپل قیدي به یې راسات کړو. او یا به یې داسې وکړه چې چانده به یې ډېره وکړله او دی بلی قبیلې له به یې لږه شانتې کې ورکړله او هغه نوره به یې په خپل منځ کې تقسیم کړله، نو خیانت به یې کولی. چا ورته تپوس وکړو چې دا فدیه ورکول او په دې سره دا مجرم رازادول ستاسو په کتاب کې خدا دی چې دا په تاسو باندې حرام دي، نو تاسو داسې ولې کوئ؟ نو دیو به دا خبره کول چې ګورئ زمونږ په کتاب کې دا خبره ده چې کله تاسو له یو قیدي راشي نو فدیه ولا ورکوئ او د فدیې په ذریعې سره دا آزادوئ. نو مونږ خو په خپل کتاب باندې عمل کوو. نو دیو ته چې بیا دا خبره وشوه چې ستاسو په کتاب کې خدا خبره هم شته چې جګړې مه کوئ، یو بل د کورونو نه مه وباسئ، نو چې په دې باندې عمل کوئ نو بیا په دې باندې هم عمل وکئ. نو دلته کې د دیو هغه حالات ذکر کوي. نو دیو به داسې کول چې د کتاب په یو حصه باندې به ایمان راوړو او په بله حصه باندې به ایمان نه راوړو، په هغې باندې به کفر کولو. دلته الله فرمایي وَإِذْ أَخَذْنَا او کله چې واغسته مونږه میثاقکم وعده ستاسو نه لا تسفکون چې نه به تویوئ دماءکم وینې د یو بل، ولا تخرجون او نه به وباسئ انفسکم یو بل لره من دیارکم د کورونو ستاسو نه. یعنې الله ته د دې خبرې وعده اخیستې وه چې د یو بل وینې به په ناحقه باندې نه تویوئ او یو بل به د خپل کورونه نه وباسئ. ثم اقررتم او بیا تاسو د دې خبرې اقرار هم کړی و، وانتم تعلمون او تاسو پوهېدئ په دې باندې چې الله زمونږ نه وعده اخیستې ده او موږ د دې اقرار هم کړی دی. ثم انتم هؤلاء بیا تاسو دغه کسانو تقتلون وجلب انفسکم یو بل لرا وتخرجون او وستلب فریقا یوې ډلې منکم تاسو لرا من دیارهم
د کورونو د دیونه یعنی یو بل سره به امداد کولو او د زور په ذریعه باندې به قتلم کو او یو بل به د خپل علاقې نه ایستل تظاهرون مرسته به کول علیهم په دیو باندې بالاثم په ګناه سره والعدوان او په زیادتی سره وَإِن يَأْتُوكُمْ أَوْ كَچَرِي راشتا استا اسارا قیدی تفادوهم نفید ورکوي تاسو د هغې د اسادۍ دپاره وهو محرم او دا حرام کړی شوي دي علیکم په تاسو باندې اخراجهم ویستل د دیو افتؤمنون نو آیا تاسو ایمان راوړئ ببعض الکتاب په بعض اسی د کتاب باندې وتکفرون ببعض او کفر کوي په بعض اسی د کتاب باندې فما جزاء دزن واستخویف او رټن ورکی بس بدل ده من دهغه چا یفعلو چې وای کو دا کار ذالک دا کار منکم ساسنا الا مگر خزیون شرمندگی بوي فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې یعنی تاسو چې دا کم کار کوي نو د دې بدله هغه دا ده چې الله به په دنیا کې شرمنده او ذلیل او رسوا کی او په آخرت کې به بیا الله ذلیل کی و یوم القیامت او په ورځ د آخرت باندې یردون واپس بم کې الی شد العذاب سخت عذاب طرف ته یعنی د دنیا بدله خدا ده چې په دنیا کې به تاسو په خلکو کې ذلیل او رسوا شئ او په آخرت کې بم الله سخت عذاب طرف ته واپس کی او سخت عذاب بدل درکې وم الله او ندی الله بغافل نا خبر عما تعملون ده هغه عملنا چې تاسو کوي اولئک الذین وسد تتمه او اختتام ذکر کوي په سجر سره اولئک الذین ده کسان دي اشتروا الحیات الدنیا چې وای غسلو الحیات الدنیا ژوند دنیا بالآخرت په بدله د آخرت کې فلا يخففوا پسپک بنکل شي عنهم د دیونا العذاب عذاب ولا هم ينصرون او نبد دیو مدد وکړي شي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمته.